وای چې زه به تاله خامخا طلاق در کوم. یو زنانه تپوس کوي چې زمانه څه غلطي شوې وه چې د هغې په وجه مې خاوند خفه شو او غوسه شو او په موبایل یې ماته وویلې چې زه کور ته درشم نو زه به تاله خامخا طلاق در کوم. د دې نه پس خاوند کور ته راغلی ماته بیا د طلاق څه الفاظ نه دي ویلي خو دغه الفاظ یې په موبایل باندې ویلي و آیا دې سره طلاق راځي که نه راځي؟ جواب دا دی چې دا دمکي د طلاق ده. دا د خاوند ښځې ته د طلاق دمکي ورکړی چې زه به تاله خامخا طلاق در کوم. د دې نه پس که خاوند طلاق نه دی ورکړی باقاعده نو په دې الفاظو سره طلاق نه راځي خو په داسې قسم الفاظو کې څه پکار دی جی؟ احتیاط پکار دی. بل یو کس تپوس کوي چې ما ښځه د یو کار نه منع کړې وه که تا د پلانې کار وکړو نو زه به تا طلاقوم. په دې الفاظو سره زه به تا طلاقوم. دې نه پس ښځې هغه کار کړی نو آیا په دې الفاظو سره طلاق راځي که نه راځي؟ نو جواب دا دی چې دا هم د دغه مخکیني سوال په شان سوال دی. صحیح شوله؟ که ده داسې ویلي وی چې تا د پلانې کار وکړو ته به په ما طلاقه یې نو بیا به دغه کار کولو سره طلاق راتلی. خو دا دلته د یو واده د طلاق کړی ده او یو دمکي د طلاق یې ورکړی ده نو چې د هغه کار کولو نه پس یې باقاعده طلاق ورکړی نه دی که نه نو په دغه الفاظو سره طلاق نه واقع کیږي خو په دې کې احتیاط کوئ دا ډیره نازکه معامله ده. بل یو زنانه تپوس کوي چې ما ته خاوند په غوسه کې د 10 پیرو نه زیات طلاق ویلی دي نو وی د دې مسلې څه وضاحت دی؟ نو جواب دا دی چې د دې خو ښکاره وضاحت دی چې 3 پیرې طلاق پوره کړي دي بس ته د دې خاوند د نکاح نه وتلی او مکمل پې حرامه ګرځېدلی نه دوباره نکاح تړلی شي په تا باندې او نه درته رجوع کولی شي او دا باقي د دغې نه د دریو نه چې کوم سیوا ویلي بس دا خو هسې لغ وتلي دي او دا په دې باندې دا سړی نورم ګناهګار شوی دی خو طلاق صرف دقه 3 واقع شوي چې د هغې په وجه ته د نکاح نه وتلی. بل یو کس تپوس کوي چې زه په یو کار باندې غوسه شوی وم او ښځې ته مې دا الفاظ په ډېره غوسه کې استعمال کړه چې زړه مې غواړي چې زه تعالی طلاق درکم. نور مې طلاق ورکړي نه دي خو داسې مې ویلي چې زړه مې غواړي وایي وروسته پې ډېر خفه وم په دې الفاظو دې سره طلاق کیږي که نه؟ نو جواب دا دی چې دې سره هم طلاق نه کیږي چې تر څو د زړه په دې خبره عمل نه کړی که نه او طلاق یې باقاعده نه ورکړي نو صرف په دغه الفاظو سره طلاق نه واقع کیږي خو په دې مسلو کې احتیاط پکار دی. بل یو کس وایي چې بې اختیاره د خولې نه د طلاق الفاظ وځي. بې اختیاره یو سړی د طلاق د نکاح باره کې سوچ کوي یا ذکر کوي او بغیر د قصد او ارادې نه په خوله د طلاق الفاظ راشي دې سره طلاق واقع کیږي که نه؟ نو جواب دا دی چې بې اختیاره د خولې نه د طلاق الفاظ وځي بغیر د قصد او د ارادې د ښځې نه چې هغې ته څنګه سړی طلاق ورکوي په قصد او ارادې سره په دغې سره طلاق نه واقع کیږي جی. بل یو کس تپوس کوي چې د نشې په حالت کې طلاق واقع کیږي که نه؟ نو جواب دا دی ګوره کوم چې حرام څیزونه دي چې هغه نشه خیجي او دا یو کس په خپل اختیار سره استعمال کړه او نشې پې وخیجول او دی نشه شو او په نشه کې د الفاظ د طلاق استعمال کړي نو په دې سره به طلاق واقع کیږي. دا مسله شامی ذکر کوي او که نه نشاور څیزې په غلطۍ کې وخوړو نشه پې وخته یا ورله چا په زور باندې ورکو نشه پې وخته او په دغه کې د طلاق الفاظ استعمال کړو نو دا مسله هم شامی ذکر کوي چې په دې سره بیا طلاق نه واقع کیږي. مهرباني وکړئ طلاق په دې الفاظو کې احتیاط وکړئ. بار موږ د پښتنو ته نصیحت کوو. موږ سره په سوونو کسانو نوجوانانو رابطې وکړي چې په سرو سترګو جاړي د پښتو معاشره د نه به ساتلی شي او نه پرېښودی شي. نو مهرباني وکړئ په دې الفاظو کې احتیاط وکړئ او دا مختلفو کسانو تپوسونه کړي نو د هغې مطابق هم جوابونه ورکړه. تاسو هم د مسلمانانو ورونو سره شریک کړئ. وصلی الله علی النبی الامین.